نحمد ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. رونو او دوستانو مونږ او تاسو بلکې ټول انسانیت کامیابی الله تعالی پوره دین کې خي چې پوره دین زوم په زندګۍ کې عملی تور راشي نو مونږ په دنیا کې هم کامیاب شو په آخرت کې هم کامیاب شو. را روان د پیر پورس بې په لازمه چې د ریپولا جمعه چینارونه د اشری جمعه روان دی د لاسو شپوغه چې کوم خواهشمن حضرات دي نو سره د بیشترۍ به پیر په سبعي باندې ریپولا جومات لراشي او لوښي او ټول سامان د نظم هغه پروت دی ریپولا سره او چې څومره خواهشمن حضرات دي نو راشي او په 10 ورځې کې لاړ شي ځکه چې علما یې چې دا روژه چې کومه دا د نیکو یو سمندر او سیند دی د نیکۍ هغه او عالمان یې چې دا تبلیغ چې کوم دی دا د نیکۍ مور ده نو دا روژه کې چې کوم تبلیغ کې لاړ شي روغه اشاره ولګي کنه نو ټول د جومات کې او د دین ماحول کې نو الله تعالی به ډیر اجر لار کا او لوړ کې د تبلیغ مرکز نام چې کوم دی د پیر پورز باندې اشری جوماتونه روان دي تیرا لا شیلمان لا شینپوغ لا مختلف علاقو روان دي نو چې څومره خواهشمن نظرات دي لوړ کې تبلیغ مرکز لم راتلی شي سبا بل سبا درې ورځې چې څوک اشری هغه کې ځي او ریپولا جومات له بل سبا پیر پورز باندې به راشئ چې مونږ تاسو الله تعالی احکامات ولو پیژنو زلزله الله حکم کړی چې تاسو به ښه کارونه کړئ زلزله یې نه کړی چې دا به نه کړئ دا کارونه بیا نبی علیه السلام حکمونه چې دا زموږ په زندګۍ کې عملي ته راشي نو موږ به کامیاب شو. دین بغیر کامیابي نشته دی. ګوره اوس داسې خبرې به زه تاسو ته وکړم که نه چې اوس علما کرام دي زه خو خاورې م نه یم علما کرامو خو پاکې او سپینې خبرې نه که اوس الله تعالی چې کوم خپل حقوق دي په توبې سره استغفار سره یا معاف کوي خو د بندګانو حق نه معاف کوي. اوس مثال چا پاکستان خزانه لوټ کړی لی چا ځمکه لاندې کړی لی چا روپۍ لاندې کړي یا بل چا حق والی که نه دغه په استغفار باندې معافي نه ورته شي. ورونو مسلمانانو ګورئ د روژې په خاطر باندې پردی حق ورکړئ کني جهنم هم ګوره ځای سره دي نه په توبه قبلېږي او پاکستان ټول میخې چرپسې حلالې کړ نه قبلېږي. پردی حق ورکړئ ورکړئ پردی حق کني جهنم له ځای وصل